بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا کومه تورسره چې زموږ سره خوا کې ناسته ده نو دا تعلق د افغانستان سره ساتي او په دغه پښتونخوا 400 کې ژوند کوي. د دوی کور کې 15 خویندې دي. د دې د وینا مطابق یو ورور دی. د ګټې وټې څوک نشته. مجبوره بېوسې بېکسې دغه کیمرې ته راوستله چې خپلو کتونکو سره متعارف کړو. او بله مهمه خبره چې موږ هغې ته ډېر خوشحالي وي چې چا سره د موبایل نمبر وي، بس خپله ورسره رابطه وي، کانټیکټ وي. نو دې سره موبایل هم نشته، نو په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی. خو تاسو 1 روپۍ رولېږلې خو 10 هم رولېږلې، نو داسې به لاس په لاس دی له ورکوو. دا یې اوس وایي چې زه دلته کې راتلم نو ما کریم چا نه قرض وکړه. کوم ځای تاسو کوم ځای؟ عثمانزو. څو خویندې؟ 15. او پلار هم؟ پلار هم نشته، وفات شوی. او ورور هم؟ یو وړوکی ورور 10 کاله عمر وي. 10 کاله عمر وي. نو ژوند څنګه تېرېږي چې صرف خویندې ګټه وټه څه ده؟ ژوند خو بس دغسې تېرېږي چې کله وي کله نه وي. څه کار روزګار وي وکړو، که څه کار روزګار نه وي نه کوو، بس همداسې ناست یو. همداسې ناست یو. نو د الله یې لیده. دا خو راته چا ستا نمبر راکړو، چې هلته ورسره هغې سره رابطه وکړو نو څه مدد به ورته میلاو شي. تا سره خپل موبایل نشته؟ نه جي. دا هم د ګاونډیانو نه مې راواغېسته، تا سره هم پرې رابطه وکړه. نو خلکو در سره څه قسمه امداد وکړي؟ چې څه یې د وسه کېږي نو څه پیسې میسې د وسه کېږي. مور مې بیماره ده، په کټ کې پرته ده. مور دې بیماره ده، 15 خویندې یې پیغلې یې، نو جون ولې نه جوړوې واده؟ نو غریبانانو سره څوک واده کوي؟ غریبانانو سره څوک واده کوي؟ خو داسې رشتې موږ له راشي نو تیار یې ورته ولې نه چې ښه د ذمهوارۍ رشتې وي. کور ستا په نوم کوي، 15 مرلې کور تا سره نکاح تړي یا نورو خویندو سره دی، تیار یې؟ او امداد د سره څه قسمه ضرورتونه یي ستاسو؟ زه کور کې څه هم نشته، د کوټه هم نسته ده، بس همداسې ناست یو. خیر زموږ ځي ته دې راسي، ځای به وګوري. څوک را سره څه مدد کول غواړي نو را دې سي، یا تا سره دې رابطه وکړي. زه به ته بیا چا نه موبایل راوالم، تا سره به رابطه وکړو. ته چې اوس راتلې نو کرایه سره نه وه؟ نه جي نه وه راسره، خو دا خو لرې ځای هم ده، کرایه راسره نه وه. دا مې 100-200 روپۍ مې ګاونډیانو نه راواغېست، ما ورته ویل چې واپس رالم بیا به درته درکړم. ما سره 2-3 ورځې پس رابطه کوو، خو چا سره رالېږلي دله به درکوم. ښه صحیح ده. ګرانو کتونکو دغه 15 خویندې دا زموږ د طرف نه چې کوم دی، دا دې کې لوښي هم دي، جامې هم دي او دوا کوه ټیلپي والا ته. ښه ګرانو کتونکو ضرور ورسره تعاون وکړئ، ضرور مرسته وکړئ، په موږ اعتماد وکړئ. د سیاست نه بلاتر صرف الله سره تجارت جوړ کړئ. دې ته مه ګوره چې الف خان له څوک راځي. الف خان ماضي کې دا خلکو پې ډېر اعتماد کړی دی، راغلی دی. ستا سوړه کې خو زموږ نه دغه سیاسي ګیلې شکوې وي نو هغه دې غریبانانو په دغه کې زور مه وباسئ. کېږي، وخت راځي، خو دې وخت کې حالات ډېر سخت شو، ژوند ډېر سخت شو. سپید پوشه خلک هم ځان نشي ساتلی. نو داسې تورسرې به ځان څو ساتي چې کور کې د ګټې وټې هېڅ څوک هم نه وي. ډېر زیات حقداره ده. خو تاسو سره ولېږل انشاءالله دې ته به یې خپنې غه میلاویږي. ډېره مننه.